اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن په سیل ډیویژن باندې زموږ سیکنډ لیکچر دی او په دې حصہ کې به موږ په میاسیس باندې ډسکشن کوو. په هغه تیر لیکچر کې موږ په مایټاسیس باندې ډسکشن کړو. موږ یې بره لینک ورکړی دی، هلته نه تاسو مایټاسیس ښه په ډیټیل سره کتلی شئ. اوس راځو موږ میاسیس ته چې میاسیس څه څیز دی. خو فرسټ اف آل د میاسیس شروع کولو نه مخکې موږ به د میاسیس په سپیلنګ باندې نظر ور اچو، ځکه چې اکثر په سی ایس ایس کې، پی ایم ایس کې، ان ټي ایس کې، ګیټ کې یا نور چې کوم کمپیټیټیو ایگزامز وغیره وي نو په هغې کې د دې د سپیلنګ حوالې سره ایم سی کیوز راتلی شي. نو په دې وجه ستاسو فرسټ ایم سی کیوز څه شو؟ د دې دا سپیلنګ شو. یو موږ سره ایم آی او ایس دی چې دا میاسیس څه ته ویلی شي؟ کنسټرکشن آف پیوپل ته ویلی شي. موږ سره چې کوم دی نو کم پیوپل وي، کنسټرکشن آف پیوپل د سترګو دا پیوپل چې کله موږ ورته لایټ ورنږدې کوو نو دا داسې څه کېږي؟ کنټریکټ کېږي. نو دې ته څه ویلی شي؟ یو میاسیس ویلی شي. دا ګرین کلر کې چې ما لیکلی دی او دا یو میاسیس چې دی نو دا موږ سره دا سیل ډیویژن دا ای سره په دې باندې به اوس موږ ډسکشن کوو. اوس میاسیس وایي څه ته؟ نو میاسیس ځان سره یاد ساتئ، میاس نه وتلی دی. څه نه وتلی؟ میاس څه څیز دی؟ میاس لیس ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ لیس. یعنې دا موږ سره د سیل ډیویژن هغه پروسس دی چې موږ سره په دې کې د کروموسوم کم نمبر دی نو هغه به څه کېږي؟ ریډیوس کېږي. فار ایگزامپل دا ما سره اوریجنل سیل دی، په دې کې 46 سیلز دي او دا د دې ډیویژن وشو نو دا به دې 23 په دې ته راشي او 23 په موږ سره دې ته راشي. نو د دې په دې وجه باندې دې ته موږ ریډکشنل سیل ډیویژن هم وایو. ستاسو دویم ایم سی کیو څه شو؟ چې یعنې موږ سره میاسیس از آلسو ناون ایز ریډکشنل سیل ډیویژن. اوس مین خبره راځي چې موږ سره میاسیس د باډي په کومه حصه کې راځي یا په کوم سیلز کې به راځي. نو ځان سره یاد ساتئ چې میاسیس په کوم سیلز کې راځي نو هغه موږ سره په جام سیلز کې راځي. جامز د څه نه وتلی ګلابه؟ د جرمینیشن نه وتلی. یعنې دا موږ سره هغه سیلز دي چې د دې نه پوره باډي ارایز کېږي، یعنې د دې نه موږ سره چې کوم دی نوره باډي بیا جوړېږي. په دې وجه دې ته موږ څه وایو؟ جام سیلز ورته وایو. د جام سیل نه ورته علاوه سیکس سیلز هم ته ویلی شي یا ورته ریپروډکټیو سیلز هم ته ویلی شي. او په دې کې څه راځي؟ موږ سره سپام راځي او ایګ راځي. یعنې موږ سره که میاسیس راځي نو هغه به موږ سره یا که پرس کو میل وي نو په سپام کې به راځي او که پرس کو دا موږ سره فیمیل وي نو دا به بیا موږ سره په ایګ کې راځي. دویم ځان سره یاد ساتئ چې میاسیس سره موږ سره سپیشل ټایپ آف سیل ډیویژن دی. سره موږ سره سپیشل ټایپ آف سیل ډیویژن. سپیشل ټایپ آف سیل ډیویژن څه مطلب دی؟ یعنې دا موږ سره د مایټاسیس په شانتې نه دی. مایټاسیس کې موږ څه ویلو چې موږ سره به سیم سیل جوړي. فار ایگزامپل دا ما سره یو سیل دی، د دې نه نور او په دې کې ما سره دا 46 کروموسوم دي. نو د دې نه چې ما سره نور کله 2 سیل جوړیږي نو دا په دې کې به هم 46 کروموسوم وي او په دې کې به هم 46 کروموسوم وي او دا به بالکل سیم ټو سیم به د دې په شانتې وي. فار ایگزامپل ما دا ایگزامپل درکړو که زه د دې سکن نه یو سیل راوالم او د هغې ډیویژن وشي نو چې څنګه دا سیل دی نو هم هغه شانتې سیل به جوړېږي. د دې کلر او د دې کروموسوم یا چې په دې کې کم کانټینټس پراته دي نو هغه به بالکل د دې په شانتې وي. فرض کوم دا د لیور سیلز وي نو هغه به ما سره څه جوړوي؟ ګلابه لیور به جوړوي. که فرض کوم ما سره دا د سکن سیلز وي نو هغه به ما سره څه کوي؟ ګلابه سکن سیلز به جوړوي. سیم ټو سیم به موږ سره هغه شانتې وي. بل چې کله ون ټایم موږ سره مایټاسیس وشي نو د دې نه به اونلی 2 سیلز پروډیوس کېږي، 2 سیلز به پیدا کېږي. او میاسیس ته زه سپیشل ټایپ آف سیل ډیویژن ځکه وایم چې په دې کې کله ما سره ون ټایم میاسیس پوره شي نو ما سره به 4 سیلز پیدا کېږي. څه کېږي؟ 4 سیلز پیدا کېږي خو ډایرکټلی 4 سیلز نه پیدا کېږي. په دې وجه موږ میاسیس په 2 حصو کې ډیوایډ کړی دی. یو ته موږ میاسیس 1 وایو او بل ته موږ میاسیس 2 وایو. چې دا ما سره یو سیل دی فار ایگزامپل د دې یو پیره ډیویژن وشو نو ما سره ترې نه 2 سیلز دارې پیدا شو. نو چې په لومبۍ پیره د دې کوم ډیویژن وشي نو هغې ته به زه څه وایم؟ میاسیس 1 وایم. بیا د دې دواړو نه به ځان له 2 پیدا شي او د دې یو نه به ځان له 2 پیدا شي. یعنې تا سره ټوټل څه شو؟ 4 شو. خو چې په سیکنډ پیره باندې کله د دې ډیویژن کېږي نو هغې ته به زه څه وایم؟ میاسیس 2 به ورته وایم. اوس موږ سره ګلابه دا ګورې میاسیس موږ سره سټارټ شو. میاسیس سټارټ کېدو نه مخکې موږ سره یو بل پیریډ راځي چې هغې ته موږ څه وایو؟ انټرفیس ورته وایو. څه ورته وایو؟ انټرفیس. فار ایگزامپل څنګه دا موږ سره چې کله یو سیل ډیویژن وشي، فار ایگزامپل دا ما سره یو سیل دی، دا دې ځای کې دا موږ سره ډیوایډ شو. اوس مزید دی خو به ځي مخکې به بیا ډیوایډ کېږي. اوس د دې ډیویژن شروع کېدو نه مخکې په دې کې موږ سره یو بریک راځي، یو پیریډ راځي او هغه پیریډ ته موږ څه وایو؟ انټرفیس ورته موږ وایو. انټرفیس باندې موږ په هغه تیر لیکچر کې مایټاسیس کې په ډیټیل سره خبرې کړې دي، بره موږ لینک ورکړی دی، نو هلته نه تاسو ښه ډیټیل سره کتلی شئ. دلته کې په مزید موږ ډسکشن نشو کولی.
اوس په دې انټرفیس کې موږ سره بیا مزید درې پیجه دي، یو G1 دی، یو S پیج دی او بل موږ سره G2 پیج دی. اوس راشئ میاسس ته راشئ. میاسس تاسو ته ما وختي ووی چې دا موږ په دوو حصو کې ډیوایډ کړی دی، یو ته موږ میاسس 1 وایو او بل ته موږ څه وایو میاسس 2 وایو. فار ایگزامپل دا ما سره سیل دی، د دې ادارې ډیویژن وشو په لومړي ځل باندې، نو دې ته زه څه وایم میاسس 1 وایم. بیا به مزید د دې به خپل ځان له ډیویژن کېږي 2 به جوړوي او د دې به ځان له ډیویژن کېږي 2 به جوړوي، یعنی ټوټل به تا سره څو جوړوي په یو میاسس کې 4 سیلز به جوړېږي. نو په دوباره چې کوم ډیویژن کېږي نو دې ته به زه څه وایم میاسس 2 وایم. خو ځان سره یاد دا ساتئ چې کله دا دواړه ډیویژن کېږي نو دې په میاس کې موږ سره یو بل پیج راځي چې هغې ته موږ څه وایو، هغې ته موږ انټر کاینیسز وایو. څه ورته وایو؟ انټر کاینیسز وایو. اوس انټر څه ته ویلی شي ګلابه؟ انټرول نه چې کوم دی نو وتلی، او کاینیسز مونږ څه ته وایو؟ ډیویژن ته وایو. یعنی مونږ سره فار ایگزامپل دا ما سره یو سیل دی، دی یو پیره ډیوایډ شو، دی به اوس مزید مخکې ډیوایډ کېږي به 4 ته به تقسیمیږي. اوس د دې په میانس کې یو ګیپ راځي او هغې ته مونږ څه وایو؟ انټر کاینیسز وایو. انټر کاینیسز مونږ سره د دوو میاسس په میانس کې یو ګیپ دی، یو پیریډ دی. اکثر په ایگزامز کې د دې حوالې سره MCQs راځي، نو تاسو چې کوم دی نو ستاسو دریم MCQ څه شو؟ انټر کاینیسز شو. اوس په چې کوم دی نو مونږ په میاسس 1 باندې خبرې کوو چې میاسس 1 مونږ سره څه څیز دی. د هغې نه پس میاسس 1 نه پس به مونږ په میاسس 2 باندې خبرې کوو. نو راشئ میاسس 1 ته. میاسس 1 ځان سره یاد ساتئ چې دا به مونږ سره په 2 سټیجز کې راځي. د دې مونږ سره دا 2 سټیجز دي. یو مونږ سره کیریو کاینیسز 1 دی او دویم سټیج سره مونږ سره سایټو کاینیسز 1 دی. مونږ سره کیریان څه ته ویلی شي ګلابه؟ نیوکلیس ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ نیوکلیس ته ویلی شي. او کاینیسس تاسو ته ما وویل څه ته ویلی شي؟ ډیویژن ته ویلی شي. یعنی کیریو کاینیسس ډیویژن آف نیوکلیس از کالډ کیریو کاینیسس. تاسو څلورم MCQ څه شو ګلابه؟ کیریو کاینیسس شو. کیریو کاینیسس فار ایگزامپل دا ما سره سیل دی، دا پکې نیوکلیس پروت دی، نو دا نیوکلیس په دوو ته ډیوایډ شي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ کیریو کاینیسس 1 ورته مونږ وایو. اوس کیریو کاینیسس مونږ سره کېږي نو دا لینتي پروسس دی، دا مونږ سره ځان له په 4 سټیجز کې کېږي. یو مونږ سره پروپیز دی، بل میټاپیز دی، بل مونږ سره اناپیز دی او بل سره مونږ سره ټیلوپیز دی. PMAT پروپیز، میټاپیز، اناپیز او ټیلوپیز. په دې 4 سټیجز کې به دا مونږ سره کېږي. بیا مزید مونږ مخکې ډسکشن کوو. او دویم سیکنډ سټیج سره موږ سره سایټو کاینیسس. سایټو څه ته ویلی شي ګلابه؟ سایټوپلازم نه وتلی. او کاینیسس تاسو ته ما وویل چې ډیویژن ته ویلی شي. نو موږ سره چې کوم دی نو ستاسو 5م MCQ څه شو؟ سایټو کاینیسس شو. یعنی موږ سره په دې دویم سټیج کې به څه کېږي؟ سایټو کاینیسس. سایټو کاینیسس 1 کې به موږ سره څه کېږي؟ دا موږ سره سیل دی. په کیریو کاینیسس کې دا موږ سره نیوکلیس ډیوایډ شوی دی. د دې په دې سیلز په میانس کې به یو فرو شانتې پیدا شي او بیا به په دغه فرو باندې د دې سیل به مونږ سره سایټوپلازم به یو بل نه جدا شي. یعنی تاسو وګورئ مونږ سره به 2 سیلز جوړ کړي. اوس میاسس 2 دی، نو میاسس 2 مونږ سره 2 میاسس 2 به مونږ سره په 2 کیسز کې راځي. یو مونږ سره کیریو کاینیسس 2 دی او بل مونږ سره سایټو کاینیسس 2 دی. دا به سیم ټو سیم به د څه په شانتي وي؟ د مایټاسس په شانتي وي. مزید په دې باندې مخکې مونږ ډسکشن کوو. دا چې مونږ د کوم سټیجونو حوالې سره خبرې وکړو نو دې کې به تاسو ته مزید واضح شي. ګوره په سټارټ کې مونږ څه ویلو چې مونږ سره سیل ډیویژن دی. په سیل ډیویژن کې مونږ سره 2 څیزه دي. یو مایټاسس دی چې په هغې باندې مونږ ذکر کړی دی په تېره ویډیو کې، او بل څه شو مونږ سره؟ میاسس شو. د میاسس بیا مونږ سره ځان له 2 دي. یو میاسس 1 دی او بل مونږ سره میاسس 2 دی. په میاسس 1 کې یو کیریو کاینیسس دی، کیریو کاینیسس 1 دی او بل سایټو کاینیسس 1 دی. دغه شانتي په میاسس 2 کې مونږ سره یو کیریو کاینیسس 2 دی، یو سایټو کاینیسس 2 دی. په کیریو کاینیسس کې اوس بیا پروپیز 1 دی، میټاپیز 1 دی، اناپیز 1، ټیلوپیز 1. دغه شانتي په میاسس په کیریو کاینیسس 2 کې پروپیز 2، میټاپیز 2، اناپیز 2، ټیلوپیز 2. د دې لپاره مونږ یو فارموله جوړه کړې وه چې پری میډیکل ټیسټ. پخوا به د ایټا په ځای یو ټیسټ اخیستی کېدو چې هغې ته به یې څه ویلو؟ پری میډیکل ټیسټ به ورته وایي. نو پروپیز، میټاپیز او ټیلوپیز دغه پکې پاتې پری میډیکل ایز اے ټیسټ. یعنی پری میډیکل یو ټیسټ دی. نو تاسو یادوئ PMAT پری میډیکل ایز اے ټیسټ.
اوس راځو اوس به مونږ په پروپیز باندې ډسکشن کوو. اوس به مونږ په کیریوکاینیسس کې په پروپیز 1 باندې خبره کوو چې پروپیز 1 څه څیز دی. نو پروپیز 1 ځان سره یاد ساتئ چې دا مونږ سره لانګیسټ پیج دی. په سیل ډیویژن کې مونږ سره پروپیز د ټولو لانګیسټ پیج دی. اکثر په MCQs وغیرہ کې راځي. په ټوټل اصل کې هم مونږ سره انټرپیز لانګیسټ پیج دی. خو بیا چې مونږ سره په دې میاسز 1 کې کم پیج شروع شي، پروپیز دی، میټاپیز دی، اناپیز دی او ټیلوپیز دی، نو په هغې درو څلورو واړو کې د ټولو پروپیز د ټولو نه لانګیسټ پیج دی. نو په دې چونکې دا لانګیسټ پیج دی نو د دې په وجه باندې دا مونږ مزید په 5 سټیجز کې ډیوایډ کړی دی. یو لیپټوټین دی، یو زایګوټین دی، او بل مونږ سره پیکټین دی، او بل مونږ سره ډبلوټین دی، او بل مونږ سره ډای کاینیسس دی. اوس لیپټوټین او زایګوټین دا چاته نه یادېږي نو د دې لپاره یو اسانه فارموله څه ده مونږ سره چې لیزي پړی ہے دی لیزی پڑی ہے دیدی. لیزی مطلب سس، پڑی مطلب پڑی ہے، دیدی ہندے ورڈ دے سسٹر سویلی شی یعنی سسٹر. لیزی پڑی ہے دیدی. نو دا لیزی پڑی ہے دیدی. نو لیپټوټین، زایګوټین، پیکټین، دی او ډیپلوټین او دی ډای کاینیسس. اوس موږ خبرې پس کوو نو بیا به په لیپټوټین سټیج باندې کوو، بیا زایګوټین دغه شانتې ورپسې به راځو. خو د لیپټوټین سټیج شروع کولو نه معمولي شانتې وروسته لږ موږ ورځو. کوم پیز ته ځو؟ انټرپیز ته ځو. د میاسې د شروع کېدو نه لږ شانتې مخکې موږ سره څه شوي وو؟ نو هغې نه لږ شانتې مخکې موږ سره څه وو؟ انټرپیز وو. انټرپیز کې دا موږ سره فار ایگزامپل یو سیل دی، دا پکې نیوکلیس دی او دا پکې جینیټیکل میټیریل پراته دي. که تاسو وګورئ دا څه ما په بلو کلر کې جوړ کړي دي. اوس دا جینیټیکل میټیریل موږ سره د کوم ځای نه راغلی دي؟ نو موږ ته آلریډي پته ده چې په دې کې موږ سره 23 کروموسوم د پلار نه راغلی دي او 23 کروموسوم موږ سره په سینتیسس سپیس کې دا موږ سره څه شي؟ ډبل شي موږ سره، یعنی موږ سره څه کېږي؟ سینتیسایز کېږي. سینتیسس سپیس څه شي دی؟ که لږ غونډه کې تاسو هغه تیر لیکچر باندې کلیک کړئ، که تاسو بره لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به راشي په ډیټیل سره چې د انټرپیز موږ سره 3 پیج دی. یو ګیپ 1 دی، یو اس پیج دی او بل سره موږ سره ګیپ 2 پیج دی موږ سره. نو په سینتیسس سپیس کې دا موږ سره څه کېږي؟ دغه ډي چې دا موږ سره فردر مزید جوړیږي، ډبل کېږي د دې اماونټ، یعنی دا موږ سره څه شوی ډبل شوی. اوس تاسو په مایند کې به یو کوېسچن راځي چې دی خو یو خوا وایي چې دا میاسس ریډکشنل سیل ډیویژن دی، یعنی په دې کې به موږ سره چې کوم نیوکلیر میټیریلز دي چې کوم جینیټیکل میټیریلز دي یا کوم ډي هغه به موږ سره یا کروموسوم دی هغه به موږ سره ریډیوس کېږي، او بل خوا دی وایي چې په سینتیسس سپیس کې موږ سره ډبل کېږي. نو ځان سره یاد ساته هو نو په سینتیسس سپیس کې دا ډي ان اے موږ سره ډبل شي، خو ځان سره یاد ساتئ چې دا موږ سره په ډبل باندې نه حسابېږي. که فرض کړو دا زه راوالم او دې ځای کې مایکروسکوپ ته یې کېږم نو دا به ډبل وي، خو دا به ځان سره یو بل سره اټیچ وي. فرض کړو دا به داسې چې کوم دی نو سنګل بني، که فرض کړو دا سنګل وي نو دا به بیا موږ سره په ډبل باندې حسابېږي. خو چونکې دا موږ سره یو بل سره اټیچ دي نو په دې وجه دا موږ سره په څه باندې حسابېږي؟ په سنګل باندې حسابېږي. نو اوس تر دې ځایه پورې تاسو په دې باندې پوه شوئ. اوس د دې نه موږ خپل ټاپک ته ځو. اوس به موږ لیپټوټین سټیج ته راشو چې لیپټوټین سټیج څه څیز دی موږ سره. نو چې څنګه موږ سره میاسس سټارټ شي نو په هغې کې لومبنی پیج ته سره راځي لیپټوټین سټیج راځي. لیپټوټین ځان سره یاد ساتئ، د لیپټو مطلب سره تل باریک او ټین څه ته ویلی شي؟ تھریډ ته ویلی شي، داګې ته ویلی شي. یعنی د دې خبرې مطلب سره چې په دې سټیج باندې که موږ دا سیل مایکروسکوپ ته کېږو نو موږ سره چې دا کوم جینیټیکل میټیریل دی، کوم کرومټین میټیریل دی، کوم ډي ان اے وغیره ده نو دا به موږ سره چې کوم دی نو په ډبل اماونټ کې پرته وي او دغه شان دی چې کوم دی نو باریک تھریډز فارم کې به پرته وي. نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو؟ لیپټوټین سټیج ورته وایو. MCQs دپاره یاد ساتئ چې په دې سټیج باندې به یو به پکې موږ سره نیوکلیولس پم پروت وي، دویم به په دې کې به سایډونو ته به سنټریولز به پروت وي او نیوکلیر ممبرین چې دی نو هغه به صحیح موږ سره هغه به ویزیبل وي او هغه به موږ سره برابر وي. د دې نیوکلیولس او د سنټریولز رول موږ سره مخکې را روان دی. اوس راځو موږ نیکسټ سټیج ته ځو چې هغه سره موږ سره زایګوټین سټیج دی. زایګو ځان سره یاد ساتئ څه ته ویلی شي؟ پیرز ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ پیر ته، جوړو ته ویلی شي.
د دې خبرې مطلب سره چې موږ سره دې ځای کې کوم کروماټین میټیریل پراته وو نو هغه به څه کېږي په پیرس پام کې به ارینج کېږي به موږ سره آلریډي موږ ویلي دي چې موږ سره 23 کروموسوم د فادر نه رالل او 23 کروموسوم موږ سره د مدر نه رالل نو یو کروموسوم د دې نه یو د دې نه دا به څه کوي یو بل سره به پیرس جوړي نو په دې وجه دې سټیج ته موږ څه وایو زایګوټین سټیج به ورته وایو او چې د کروماټین میټیریل چې په لیپټوټین سټیج کې کم تھریډز پراته وو نو هغه څه کېږي پردل به کویل کېږي فار ایگزامپل دا 10 میټر یو تھریډ دی 10 میټر بل تھریډ دی نو دا به کویل کېږي او پوچې غونډه کې به راشي او موږ سره به څه وکړي د کروموسوم شکلز به اختیار کړي نو په دې وجه دې ته او د پیرس په پام کې به موږ سره ارینج شي نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو زایګوټین سټیج ورته وایو ستاسو د ام سی کیوز لپاره دا هم اهمه ده که په ام سی کیوز کې راشي چې موږ سره پیرنګ په کم سټیج باندې کېږي نو تاسو به څه وایئ چې هغه موږ سره په زایګوټین سټیج باندې کېږي او په دې سټیج کې هم نیوکلیولس په موږ سره پروت وي هغې باندې به هېڅ اثر نه شوي نیوکلیر ممبرین به موږ سره سلامت وي په هغې باندې به هم هېڅ قسمه سای افیکټ نه وي راغلی او چې کم سنټریولز دي هغه به موږ سره په خپل ځای باندې پراته وي په هغې باندې به هم هېڅ اثر لا نه وي غورځېدلی اوس د دې نه پس ته موږ مخکې ځو چېرته کې ځو نیکسټ سټیج راځي هغه سره موږ سره پیکیټین دی موږ سره اوس په موږ د پیکیټین حوالې سره خبرې کوو چې پیکیټین موږ سره کم سیل دی نو پیچي یا چې کوم دی نو پیکي که ورته تاسو وایئ دا څه ته ویلی شي تک ته ویلی شي څه ته ویلی شي تک ته ګاړه ته سخت ته ویلی شي غټ ته ویلی شي او ټین آلریډي تاسو ویلی چې څه ته ویلی شي تھریډ ته ویلی شي یعنې موږ سره په دې ځای کې چې کوم پیرنګ شوی نو اوس دغه کروموسوم به څه شي موږ سره بالکل برابر خپل فل تکنس ته به رسېدلی وي او په دې سټیج کې ځان سره یاد ساتئ چې په دې سټیج کې به موږ سره څه کېږي کراسینګ اوور به کېږي څه به کېږي کراسینګ اوور څه مطلب دا ځان سره د ام سی کیوز لپاره ځان سره نوٹ کړئ ډېر زیات امپارټنټ دی اکثر په ایگزامس کې د دې حوالې سره وایي چې کراسینګ اوور موږ سره په کم سټیج باندې کېږي نو ځان سره یاد ساتئ چې په پیکیټین سټیج باندې موږ سره کېږي کراسینګ اوور څه څیز دی چې فار ایگزامپل دا 2 کروموسوم دي دا به یو بل موږ سره څه کړي کراس پکې چې دې ځای کې فار ایگزامپل دا ما سره یو کروموسوم دی او دا بل ما سره کروموسوم دی د دې دا چې کوم ډنډې دي دا به څه وکړي یو بل به کراس کړي او بیا به چې کوم دی نو څه پرپز لپاره کراس کړي چې کوم هم جینیټیکل میټیریل دی آلریډي موږ ویلو چې دا یو موږ سره د څه نه راغلی دی د مدر نه راغلی دی او دا بل موږ سره د څه نه راغلی دی د فادر نه راغلی دی نو دا به یو بل سره خپل جینیټیکل میټیریل ایکسچینج کړي نو چې کوم موږ سره بیبي پروډیوس کېږي نو په هغې کې به د دواړو کریکټرز به موجود وي او په دې سټیج باندې ځان سره یاد ساتئ چې نیوکلیولس به هم موجود وي ورسره به چې کوم دی نو سیل ممبرین هم موجود وي او سنټریولز به چې کوم دی نو هم موجود وي ها او بل اخیری خبره او بل چې موږ سره فار ایگزامپل په کوم ځای باندې کراسینګ اوور کېږي فار ایگزامپل دا ما سره یو کروموسوم شو دا ورپسې بل کروموسوم دی اوس په کم پوینټ باندې فار ایگزامپل په دې ځای باندې د دې کراسینګ کېږي نو دې ته څه ویلی شي کیاز میټا ورته ویلی شي څه ویلی شي ورته کیاز میټا ورته ویلی شي دا ځان سره یاد ساتئ د ایگزام لپاره امپارټنټ دی ستاسو بل ام سی کیو څه شو دا شو اوس مونږ ځو چېرته ځو ډیپلوټین سټیج ته ځو ډیپلوټین ډای څه ته ویلی شي 2 ته ویلی شي 2 ته ویلی شي او ټین هم آلریډي تاسو څه ته ویلی شي تھریډ ته ویلی شي د دې خبرې مطلب سره چې موږ سره به دا کروموسوم د دې دا تھریډ چې دي دا به د یو بل نه څه کېږي سیپریټ کېږي به جدا کېږي به په دوو دا کروموسوم به په دوو کې تقسیمیږي نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو ډیپلوټین سټیج ورته وایو ام سی کیوز یاد ساتئ چې موږ سره د کروموسوم سیپریشن په کم سټیج باندې شروع کېږي نو هغه موږ سره په ډیپلوټین سټیج باندې شروع کېږي مونږ د دې نه مخکې د څه خبره کوله د نیوکلیای چې مونږ سره د سیل ممبرین د نیوکلیر ممبرین دننه مونږ سره څه دي ځکه یو نیوکلیولای نو د هغې ریمو کېدلو د هغې ډسپیرنس په چې کوم نه ډسپیر کې د هغې ډسپیر کېدل به هم مونږ سره په ډیپلوټین سټیج باندې شروع شي بل ام سی کیوز مونږ سره به په دې کې چې کوم نیوکلیر ممبرین د هغې ډسپیر کېدل که دې ځای کې ته وګورې دا مونږ سره سره برابر دی مونږ سره او دې ځای کې مونږ سره دا نیوکلیر ممبرین څه ناڅه ډسپیر کېږي یعنې ډسپیر کېدل به په دې کې مونږ سره شروع کړي بل ام سی کیوز سره چې مونږ سره کم سنټریولز وو نو هغه به مونږ سره څه په یو خاص ځای باندې به پراته وو اوس په داسې کې اپوزټ موومنټ به مونږ سره اپوزټ فولس ته به موومنټ شروع کړي فار ایگزامپل دا به مونږ سره دې غاړې ته موومنټ شروع کړي او دا یو به مونږ سره دې غاړې ته موومنټ شروع کړي او آخر کې به مونږ سره چېرته کې راورسي یو به دې پول ته راورسي او بل به مونږ سره دې اپوزټ پول ته راورسي ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې په ډیپلوټین سټیج کې مونږ سره څه کېږي مونږ سره نیوکلیر ممبرین ډسپیر کېدل شروع شي نیوکلیای ډسپیر کېدل شروع شي او سنټریولز اپوزټ پولس ته موومنټ شروع کړي
او دویم مونږ سره څه کېږي په دې کې مونږ سره چې کوم کروموسومز وي د هغې به مونږ سره بټواره به کېږي تقسیمېږي به مونږ سره په دوه کې په دې وجه دې ته مونږ څه وایو ډیپلوټین سټیج ورته مونږ وایو. اوس په دې ځای باندې مونږ سره څه کېږي ډیپلوټین سټیج مونږ سره ختمېږي. د دې نه پس ته مونږ سره څه شروع کېږي ډای کاینیسس شروع کېږي. اوس لاست وان سټیج سره مونږ سره ډای کاینیسس دی. ډای الریډي تاسو ته ما وویل څه ته ویلی شي دوه ته ویلی شي او کاینیسس څه ته ویلی شي ډیویژن ته ویلی شي تقسیم ته ویلی شي. یعنی په دې کې چې کوم کروموسوم دی مونږ سره د هغې چې کوم تھریډز دي هغه به د یو بل نه څه کېږي سیپریټ کېږي به مونږ سره. اوس راځو ګورو چې مونږ سره په ډای کاینیسس کې څه کېږي. د دې نه مخکې سټیج کې ډیپلوټین سټیج کې مونږ ووایو چې مونږ سره کوم سنټریولز دي هغه څه کوي اپوزیټ سایډز ته موومنټ کوي. نو په دې ډای کاینیسس سټیج کې هغه به څه راته کې راغلي اپوزیټ سایډز ته به راغلي وي او بل به څه هغه به سپاینډل فایبر تیاري او هغه سپاینډل فایبر به څه ته اټیچ کړي وي هغه به څه سره اټیچ شوي وي کروموسوم سره به اټیچ شوي وي کلک ته یې نیولي وي مونږ سره چې څه ټایم کې دا سپاینډل فایبرز پول شي نو ځان سره به دا کروموسوم څه کړي سیپریټ کړي. د ایم سی کیوز لپاره په دې سټیج کې ستاسو کوم ایم سی کیوز جوړېږي چې ډای کاینیسس کې به مونږ سره څه وشي په دې کې مونږ سره په ډیپلوټین سټیج کې مونږ سره نیوکلیر ممبرین ډیسپیر کېدل شروع شوي نیوکلیولای ډیسپیر کېدل شروع شوي. په دې سټیج کې به تاسو وګورئ نیوکلیر ممبرین مکمل ډیسپیر شوی دی نیوکلیولس ډیسپیر شوی دی نیوکلیر ممبرین ډیسپیر شوی دی سنټریولز اپوزیټ سایډز ته رسېدلي اپوزیټ پولز ته رسېدلي وي او سنټریولز کروموسوم ته چې کوم دی نو فایبرز اټیچ کړي. په دې کې هم ستاسو څلور ایم سی کیوز وشو. اوس په مونږه پروپیز 1 مونږه ختم کو. اوس په د دې نه پس مونږه میټاپیز 1 ته ځو. در دغه ځای پورې اوس مونږ سره پروپیز 1 ختم شو. اوس پر راځو مونږ د څه حوالې سره خبرې کوو د میټاپیز 1 حوالې سره خبرې کوو. ځان سره یاد ساتئ میټا څه ته ویلی شي میډل ته ویلی شي درمیان ته ویلی شي او پیس څه ته ویلی شي سټیج ته ویلی شي څه ته ویلی شي سټیج ته. یعنې مونږ سره د دې حوالې د دې خبرې څه مطلب دی چې په میټاپیز کې پروپیز کې مونږ وګورو نو په هغې کې مونږ څه ویلي وو چې مونږ سره سنټریولز چېرته کې اپوزیټ پولز ته موومنټ وکړي او دا مونږ سره څه جوړ کړي سپاینډل فایبرز جوړ کړي او دا څه سره اټیچ شي کروموسوم سره اټیچ شي. چې دا کله اټیچ شي په دې سره مونږ په هغه 13 ویډیو کې په هغه 13 د دې حوالې سره مونږ په 13 ویډیو کې په مایټاسیس لیکچر کې مونږ په ډیټیل سره خبره کړې وه چې د دې په میانځ کې څه کېږي رسکشي کېږي دا یې ځان طرف ته راکړي دا یې ځان طرف ته راکړي. نو چونکې د دې فورس ایکول وي نو چونکې د دې فورس ایکول وي د دې په وجه چې دا کوم کروموسومز وي دا بالکل په دې سنټر باندې مونږ سره ارینج شي. یوه خبره شوه. دویم مونږ سره د دې به مونږ سره په دې سنټر باندې به ډیویژن کېږي هاف نمبر اف کروموسوم به یو پول ته ځي او هاف نمبر اف کروموسوم به بل پول ته راځي. که تاسو وګورئ دا مونږ سره سري دا د کروموسوم یو پیر دی دا مونږ سره بل پیر دی او دغه شان د مونږ سره څه وي ټوټل 23 پیرز دي. دې ځکه د پوهې لپاره ما 2 دغه کړي دي. او بل د ایم سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې مونږ سره میټاپیز سره د سیل د سټډي کولو دپاره بیسټ سټیج دی. که په ایم سی کیوز کې راشي اکثر ایم سی کیوز کې راځي چې مونږ سره کم بیسټ د کروموسوم یا مونږ سره د کروموسوم د سټډي کولو دپاره یا مونږ سره د سیل سټډي کولو دپاره بیسټ سټیج کم یو دی نو تاسو به ورته څه یادوئ میټاپیز به ورته یادوئ. چې کله مونږ سره د دې د کروموسوم په سنټر باندې مونږ سره ارینج شي په میډل باندې مونږ سره ارینج شي نو د دې نه پس مونږ سره بیا څه شروع کېږي اناپیز 1 شروع کېږي. انا څه ته ویلی شي بیک ته ویلی شي څه ته ویلی شي بیک ته او پیس تاسو ته ما وایي چې څه ته ویلی شي سټیج ته ویلی شي. یعنې په دې سټیج کې مونږ سره چې دا کوم سپاینډل فایبرز دې سره اټیچ شو نو دا به څه شي مونږ سره بیک سایډ څخه واپس سایډ څخه به چې کوم دی نو راښکلي شي او مونږ سره به څه وکړي دا کروموسوم به بالکل په سنټر باندې به څه وکړي ډیوایډ به کړي تقسیم به کړي. چې دا تقسیم شي نو دا به څه شي مونږ سره هیپلایډ به شي څه به شي یعنې هاف نمبر اف کروموسوم به یو پول ته راشي او هاف نمبر اف کروموسوم به اپوزیټ پول ته ورشي نو دا به څه شي مونږ سره هیپلایډ به شي. ستاسو بل ایم سی کیوز څه شو چې مونږ سره کروموسوم په کم کې هیپلایډ کېږي نه هغه مونږ سره په اناپیز 1 کې مونږ سره هیپلایډ کېږي. اوس چې کله مونږ سره دا اپوزیټ پولز ته لړ شي نو دغه ځای کې به مونږ سره څه وشي اوس چې کله دا مونږ سره بیک لړ شي نو په دغه ځای کې به مونږ سره څه شروع شي ټیلوپیز به شروع شي. ټیلو څه ته ویلی شي اینډ ته ویلی شي اختتام ته ویلی شي. یعنې مونږ څه ویلو چې دا مونږ سره یو کیریو کاینیسس وي او بل څه مونږ سره سایټو کاینیسس وي. کیریو کاینیسس مونږ ویلو چې د نیوکلیس ډیویژن یعنې د نیوکلیس د ډیویژن دا مونږ سره اخرنی سټیج دی اخرنی پیز دی نو په دې وجه دې ته مونږ څه وایو ټیلوپیز ورته وایو. په ټیلوپیز کې به څه کېږي ځان سره د ایم سی کیوز دپاره یاد ساتئ سپینډل فایبرز به ریموو شي ختم به شي مونږ سره. بل نیوکلیر ممبرین د دې نه به ځان له نیوکلیر ممبرین داسې جوړه شي او د دې نه به ځان له څه وشي نیوکلیر ممبرین جوړه شي. په دې کې به نیوکلیولس به هم جوړ شي
دې کې ځان له نیوکلیولس تیار شو، په دې کې ځان له نیوکلیولس تیار شو. شانتي څه وشو موږ سره دواړه نیوکلیس جدا شو د یو بل نه، یعنی دوه نیوکلیس موږ سره په دې سیلز کې موږ سره تیار شو. نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو؟ کیریو کاینیسیس وایو. اول چې کوم سیل و په هغې کې موږ سره څه صرف یو نیوکلیس و، اوس دا نوی سیل چې کوم موږ سره جوړ شو نو په دې کې سری دوه نیوکلیس دی، یو دارې او بل موږ سره دارې. نو په دې وجه موږ سره څه وشو؟ کیریو کاینیسیس پوره شو. اوس د دې نه پس موږ چېرته کې ځو؟ سایټوکاینیسیس 1 ته ځو. سایټوکاینیسیس تاسو ته ما اول ویلو چې موږ سره د سایټوپلازم د سیل ډیویژن ته موږ څه وایو؟ سایټوکاینیسیس ورته موږ وایو. اوس 23 کروموسوم دا تاسو ګورئ چې موږ سره دا سری نیوکلیس دی، 23 موږ کروموسوم په دې کې موږ سره 23 کروموسوم موږ سره په دیو کې د دې په دې میانس کې بالکل په سنټر باندې وسو شي موږ سره یو جری شانتي پیدا شي، او دغه جری ته موږ څه وایو؟ فارو ورته موږ وایو. چې په دې فارو باندې به موږ سره څه وشي؟ د دې به ډیویژن به وشي. دا دواړه سیل ممبرین به یو بل سره ټچ شي او آخر کې به دا د یو بل نه څه شي؟ سیپریټ بشي. دا تا سره یو سیل راغی او دا تا سره بل سیل او دا تا سره بل سیل راغی. دا موږ سره څه وشو؟ سایټوکاینیسیس وشو. اوس دې حوالې سره موږ سره څه وشو؟ میاسیس 1 کمپلیټ شو. څه وشو موږ سره؟ میاسیس 1 کمپلیټ شو. د دې نه پس ته موږ سره څه شروع کېږي؟ میاسیس 2 شروع کېږي. خو میاسیس 2 زه دې ځکه نه ایکسپلین کوم، ولې چې دا موږ سره د مایټاسیس په شان دی، سیم ټو سیم موږ سره د مایټاسیس په میاسیس 2 کې او مایټاسیس کې بالکل هیڅ فرق نشته. د دې لپاره موږ نو په دې وجه باندې موږ د مایټاسیس بره لینک ورکړی دی او تاسو څه وکړئ؟ هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو به په میاسیس 2 باندې پوه شئ. ها اوس دا چې موږ کومې خبرې وکړې کېدای شي تاسو د دې په دې سټیجونو وغیره کې ګډوډېږئ، نو د دغه سټیجونو د کلیر کولو دپاره زه یو اسانه غونډه کې نقشه جوړوم، تاسو ته به ایزیلي تاسو به دا چې موږ کوم هم نو تاسو به د هغه نقشې په ذریعه باندې چې موږ کوم هم لیکچر ورکړو په هغې باندې به پوه شئ او سمري یې پیش کړو. تاسو د پوهیولو دپاره موږ دې ځای کې چې کوم لیکچر ورکړو د هغې هغه سمري هم تیاره کړه. موږ سره سیل ډیویژن و، په سیل ډیویژن کې موږ ویلو چې موږ سره دوه سټیپس دي، یو موږ سره مایټاسیس دی، بل سره موږ سره میاسیس دی. په میاسیس باندې موږ دا لیکچر ورکړو، مایټاسیس بره لینک موجود دی. میاسیس بیا موږ سره مزید دوه دي، میاسیس 1 دی، بل میاسیس 2 دی. اوس میاسیس 1 ته راشئ. میاسیس 1 موږ سره مزید په دوه سټیجز کې راځي. کیریوکاینیسیس 1 دی، سایټوکاینیسیس 1 دی. کیریوکاینیسیس په څلورو کې ډیوایډ کړی دی، یو پروفیز 1 دی، میټافیز 1، اناپیز 1، ټیلوفیز 1. دغه شانتي سایټوکاینیسیس موږ سره بس سمپل دی، د هغې څخه سټیجز نشته. دغه شانتي موږ سره کیریوکاینیسیس 2 دی، نو کیریوکاینیسیس 2 موږ سره پروفیز 2، میټافیز 2، اناپیز 2، ټیلوفیز 2. سایټوکاینیسیس هم سمپل دی، د هغې په شانتي دی. اوس که په دې لیکچر کې سم کوېسچن وي تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. زمونږ د فیسبوک پیج آل پیرامډکس موومنټس لایک کړئ او په یوټیوب باندې زوار یوسفزی سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ هر قسمه ویډیو درځي.